السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو ګورئ ایلی دي او پټی اوبه شوی دی نو ایلی ورته راباندې وی او دا چې دی نو ډېر د خوند رنګ د الله تعالی د مخلوق ته د تخلیق ته سړی حیران د حیران پاتې شي. دا وګورئ څومره ښکلې روانې دي په ښه انداز او پټی اوبه شوی دی نو دوی پکې خپله تنده ماتوي، خپل خوراک پکې ګوري، خپل رزق پکې ګوري. نو ډېر د خوند رنګ څیزونه دي قدرمنو کتونکو، تاسو ته هم خوندونه والې. زه چې رالم ما وکتل ډېر زیات خوند مې رانه راکړو. دا ډېر شی وي، ډېرې زیاتې وي دا، خو دلته د ناستې سره چې کوم دی نو څه والوتې زما په خیال چې د هغوی بمونه تخیرې کوي چې که ښکاري راغی په کښېنه موږ د دوی د ستایلو دپاره کښېناستو باید چې دوی لږ تاسو هم وګورئ، زه یې هم وګورم او ډېر خوندونه ترې والو. هغه د بدقسمتۍ نه د بده مرغه هغه وتښتېدی. ورسره خوا کې چې کوم دی د تماکو فصل دی، د تماکو فصل نه زموږ د ذل ثوابی او زموږ د خلکو ډېر ناور فصل دی. دا وګورئ فصلونه دي، تماکو دي، خلکو کرلي دي، پکې کاکا لګیا دی بچی ماتوي. په دې کې چې کوم بچی ماتېږي نو هغه داسې دي چې دغه تماکو له نقصان ورکوي. نو دا چې کوم دي دا تماکو دا زما خیال له ملکي دي، په عربي چې کوم دی هغه لږ غټ غټ وي او دا چې کوم دی دا ملکي دي. نو دا ډېر ښه فصل دی زموږ د علاقې. دا دی چې نشه خورېږي نو په دې لږ ښه نه دی. نور چې کوم دی زموږ د سیمې زموږ د علاقې یو ډېر ښه فصل دی، پوه شوې. هغه د کاکا پکې لګیا دی، یو لالا دی، لاس یې اوچت کړو او زه دې ریکارډینګ کوم دا دې لګیا یم خو ډېر لرې دی. نو زه بیا به ورسره چېرته خبرې وکړو د فصل باندې. او دا زموږ د علاقې تماکو دي. دا څومره ښکلی فصل دی او څومره ښه دی، خو بس دا یوه خوبي ده پکې چې د دې نه نسوار جوړېږي، سګرټ جوړېږي او داسې ډېر فصلونه چې کوم دی زموږ د نشو دي د نشې سبب جوړېږي. دا د پاسه چې پکې کومه تاسو دوړه وینئ دا اوس تازه تازه ترېشرې شوي دي. نو زموږ د ترېشرو والا وروڼه چې کوم دی د هغوی اکثر خوله والا د روډ ته کي، د چې روډ ته کي والا خوله نو بیا هغه ټول چې کوم دی نو هغه بوس چې کوم دی هغه دوړه چې کومه ده هغه ټول چې کوم ګاډي رواني، کوم مسافر وروڼه رواني او کوم چا ځان سنبال کړی، ګاډي سنبال کړي، خپلو خپلوانو کره ځي نو هغه ټول په هغه ګاډو باندې پرېوځي. ډېر څښا شي پکې، ډېر ګاډي پکې څښا شي، ډېر خلک پکې څښا شي. ډېر خلک داسې وي چې د هغوی د دې دوړې د انرژي وي د هغوی هم پکې راګیر شي، انرژي هغه بیماري سیوا شي. نو پکار دا ده چې موږ دغه ترېشر چې څه وخت کوو نو چې موږ د خپلو وروڼو د خپلو خویندو پکې ډېر خیال وساتو، ځکه چې دغه دوړه چې کومه ده دا یا له مخې څادرو تړو، کټونه ورته کېږدو، په هغې باندې څه امن وله راولو چې دغه دوړه چې کومه ده نورو خلکو ته نه رسي او دغه بیماری کمې شي. دا دوړه چې خورېږي دې سره بیماری هم سیوا کېږي. ورسره چې کوم دی نو داسې دا اوس د غنمو تازه لونه شوي دي